سلورم سپارہ اتم نمبر رکو سورہ آل عمران ولسم نمبر رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا تاسو مکی گئی کالذین پشاندا خلق کفروا چه کافران دی وقالوا لاخوانهم د خپل ورونو په نسبت وای اذا ضربوا فی الارض سوا چې دوی سفر کوي یا جهاد کوي او کانو غزن یا دوی جهاد دی پاره وزي لو کانو دی وای کچیرته دوی وای عندنا من خاص ما موتو نه به مړ کېده وما قتلوا او نو به دوی بل چا مړ کول نه به په خپله مړ کېده نه به مونږ خواست نه به بل چا قتل کول لیجعل الله ذلک لپاره د دې چې الله وګرځوي دقه حسرتا فی قلوبهم افسوس د دوی په زړونو کې والله یحیی ویمیت او حال دا دی چې الله ژوندي کول او مړول کوي والله بما تعملون بصیر الله د ستاسو عملونه ویني ولئن قتلتم فی سبیل الله که چېرته تاسو الله په لار کې مړه شئ مړه کړلی شوی او متم یا بل څوک مو مړه کړي لمغفرة من الله ضرور تاسو دپاره بخښنه دی ورحمت او رحمت دی خیر غوره مما هغه څه نه یجمعون چې دا خلک جمع کوي دولت ولئن متم او که تاسو په خپله مړه شئ او قتلتم یا مړه کړلی شئ لا الی الله تحشرون ضرور به الله طرف ته غونډېږئ فبما رحمت من الله پس په سبب د الله رحمت سره لنت لهم ای محبوبت دوی دپاره نرم شي ولو كنت فظا غلیظ القلب که چېرته ته تند مزاج سخت زړهوال وې لانفضوا من حولک دوی به نه تاوېدل را تاوېدل د ستا ارداګر فاعفو عنهم پس ته معافي کوه دوی ته واستغفر لهم او دوی ته بخښنه کوه وشاورهم فی الامر دوی په مشوره کې شامله وه دوی نه مشوره اخله فاذا عزمت او هر کله چې ته پخه اراده وکړې فتوکل علی الله بروسه لره په الله باندې ان الله یحب المتوکلین بېشکه الله توکل کوونکي الله ته خوښ دی ان ینصرکم الله که چېرته الله د تاسو مدد کوي فلا غالب لکم پس څوک به په تاسو غالب نه وي وان یخذلکم او که هغه تاسو پرېږدي فمن ذا الذي ینصرکم من بعده څوک دی چې الله نه علاوه د ستاسو مدد وکړي وعلى الله فلیتوکل المؤمنون الله په ذات باندې ایمان والو ته پکار ده چې بروسه کوي وما کان لنبي ان یغل په یو نبی باندې هم دا ګمان نشي څوک کولی ان یغل ادا چې دی سپټ کي ومن یغلل او څوک چې سپټ کي یأتي بما غله راتګ به کوي په هغه سره چې د پټ کړي یوم القیامه په ورځ د قیامت ثم توفا کل نفس بیا به پوره هر یو نفس ته ورکړلی شي ما کسبت هغه څه چې د حاصل کړي وهم لا یظلمون په داسې حال کې چې ظلم منه کېږي افمن اتبع رضوان الله نو آیا هر هغه څوک چې د الله په رضا لاړی کمن باء بسخط من الله دا په شان د اخ کېدی شي چې الله په عذاب سره وګرځي وماواه جهنم او د ځګی جهنم دی وبئس المصیر او څومره بد ځګی دی هم درجات عند الله د خلقو دپاره الله په نس درجې دي والله بصیر بما یعملون الله د دوی کارونه ویني لقد من الله علی المؤمنین بېشکه ضرور الله احسان وکړو ایمان والو باندې اذ بعث فیهم رسولا هر کله چې الله دوی ته رسول راولېږلو من انفسهم د دوی نه یتلو علیهم آیاته چې دی په دوی باندې د الله آیتونه تلاوت کوي ویزکیهم او دوی پاک کوي ویعلمهم الکتاب او دوی تخیل کوي د کتاب والحکمت او د حکمت وان کانوا من قبل اگر چې دوی ودې نه مخکې لفي ضلال مبین ضرور په ښکاره ګمراهۍ کې اولما اصابتهم مصیبه یا هر کله چې تاسو ته راورسیږي یو مصیبت قد اصبتم مثلیها نو د دې په مثل هغو نورو ته هم رارسېدلی قلتم تو ورته وفرمایه ان هذا قلتم ای خلکو تاسو بیا وایئ ان هذا دا څنګې قلت ورته وفرمایه هو من عند انفسکم د ستاسو له جانبه دی ان الله علی کل شیء قدیر
بشک الله په هر یو شی باندې قدرت لري وما اصابکم او هغه چې تاسو ته راورسېدو یوم التقى الجمعان په کومه ورځ چې دوه فوجونه میلاو شو وباذن الله دا په الله حکم سره وليعلم المؤمنین لپاره چې الله پہچان درو کې د ایمان وال وليعلم الذين نافقوا لپاره چې الله منافقین تاسو درو پیژني وقيل لهم تعالوا او دې ته ویل شرع شي قاتلوا في سبيل الله الله په لار کې جهاد وکړي او ادفعوا یا لری شي قالوا دی وی لو نعلم قتالا لاتبعناكم کچېرته موږ جنگ کولای شو ضرور به موږ تاسو ملګرتیا کړو هم للکفر یومئذ په دې ورځې باندې دوی کفر ته اقرب نږدې منهم للایمان څومره چې دوی ایمان ته ځان نږدې کټ لري یقولون دوی وایي بافواههم په خولو سره ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې په زړونو دوی کې خبرې نشته والله اعلم بما یکتمون الله ښه پوهه دی په هغه څه باندې چې دوی پټوي الذین هغه خلک قالو چې دوی ویل اخوانهم خپل ورونو ته وقعدوا چې کینئ لو اطاعونا ما قتلوا کچېرې تاسو مونږ اطاعت کړی او تاسو به نه مړ کېدی قلت ورته وفرمایل فادرؤوا لرې کوئ عن انفسکم الموت خپلو ځانونو نه مرګ ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله اموات ولا تحسبن ما ګمان کوي الذين خلق قتلوا چم مړ کړلی شي فی سبیل الله په لار کې اموات مړي بل احیاء بلکې دا ژوندي دي عند ربهم په خپل رب نسبت باندې یرزقون دوی ته رزق ورکوي فرحین خوشحاله دي بما په سره آتاهم الله من فضل الله چې څه دوی ته په خپل فضل سره ور عطا کړو ویستبشرون بالذي او دوی خوشحالي مناو کوي په هغو سره لم یلحقوا بهم چې دوی سره ملاو شوي دي من خلفهم دوی نه رستو دي الله خوف علیهم هغه دا چې په دوی باندې سیاره نشته دی ولا هم یحزنون او نه دوی غمجن دي یستبشرون بنعمت من الله وفضل خوشحالی مناو کوي د الله په نعمت او په فضل سره وان الله لا یضيع اجر المؤمنین او بشک الله ایمان والو اجر نه ضایع کوي